د پاکستان د سیلګرۍ په سیمه ګلګت بلتستان کې چې د چین او هند سره ګډه پوله لري د مخالفو مذهبي ډلو ترمنځ د تاوتریخوالي وروسته په سیمه کې د په یو سل څلور څلوېښت پزې کړل شوې ده او ځایي حکومت په حالاتو د قابو موندلو لپاره د پوج رابللو پرېکړه کړې ده د سیمې څخه ترلاسه شوي اطلاعات وایي چې د مخال ګلګت بلتستان کې نیم پوځي ځواکونه د غیر یقیني حالت سره د مقابلې لپاره ځای په ځای شوي دي په تجویز کړل شوي آئیني ترمیمي مسوده کې د مذهبي او ټولنیزو مشرانو ترمنځ د تاوتریخوالي نه وروسته په ځینو سیمو کې د هړتال په څېر صورتحال لیدل کېږي. تېره ورځ د ګلګت بلتستان د وزیر اعلی حاجي ګلبرخان په مشرۍ د پارلماني امن کمیټې په غونډه کې د امنیت قابو کولو لپاره سیمې ته د پوج رابللو پرېکړه شوې ده او هم ویل شوي چې په سترو ښارونو کې به د رینجر ګلګت بلتستان سکوټس او اف سي ځواکونه ځای په ځای کولی شي. د ګلګت بلتستان د اطلاعاتو محکمې لخوا په خورل کړل شوي یوه اعلامیه کې ویل شوي چې په غونډه کې په سیمه کې د امن د ټینګښت لپاره سیمې ته د پوج وربللو پرېکړه شوې ده او هم ویل شوي چې په سیاسي جلسو کې څوک د چا د عقیدو یا مقدسو خستو سپکاوي کوي د هغوی په ضد به قانوني ګامونه اخیستل کېږي. اعلامیه کې ویل شوي چې حکومت به د امنیت د ټینګښت او په هر رقم حالاتو کې د سیلګرۍ د فعالیتونو د دوام لپاره ټول ګامونه اخلي. دې لړ کې د ګلګت بلتستان د کورنیو چارو محکمې په سمدستي توګه په غیر قانوني غونډو سړکونو تړلو یو سل څلور څلوېښت پزې کړې ده او ویلي دي چې د یادې د پیسه د سرغړونکو په ضد به سخته کاروي کولی شي. د ګلګت بلتستان د پخواني وزیر اعلی حافظ حفیظ الرحمن د پخواني ویان فیض الله فراق په وینا تر دې مخال حالات آرام دي خو د مذهبي مشرانو او کابرینو لخوا د یو بل په ضد د کرکجنو بیانونو تورونو لامله بې باوري موجوده ده. د سکردو سره تړاو لرونکي یو سینیر خبریال رجب قمر ویلي چې د شیعه مشرانو په غوښتنه د ګلګت بلتستان په دویم مهم ښار سکردو کې د خالي پرواز بشپړ هړتال شوی چې په نتیجه کې ورځنۍ چارې سخت اغېزمنې شوې دي. حکومت د چهارشنبې پرواز په ګلګت او سکردو چې لاس کې د سکوټس او رینجر ځواکونو ځای په ځای کړي دي چې د هرې پیښې سره مقابله وکړي. علب خان شیرپو دلبر نیوز 400